په یو وړوکي شانتې کلي کې یو یتیم ماشوم د خپلې نیا سره په یو کچا د حول په کور کې اوسېدو چې نوم یې علي و. اختر رانږدې و او په ټول کلي کې خوشحالیانې وې، رنګ په رنګ رڼاګانې وې او په بازارونو کې میلې لګېدلې وې او یو ښکلی ماحول جوړ و. د کلي ماشومانو د خپلو والدینو سره په بازارونو کې نوې کپړې او پیزارونه اغوستل او د اختر په خوشحالو کې یو بل سره مصروفه و. خو علي د یوې ونې د لاندې ډېر زیات خپه ناست و، ځکه چې هغه سره د نوې کپړو دپاره او د اختر دپاره پیسې نه وې. علي ته خپل مور او پلار ډېر زیات یادېدل. اسمان طرف ته یې وکتل او په سترګو کې یې اوښکې راغلې. په دغه وخت کې د علي نیا په مزه مزه را روانه وه. علي خواله راورسېده او د علي په سر باندې د مینې لاس راښ کړ. علي بچي هیڅ فکر ونه کړي، خپه کېږه مه، الله تعالی خپل بندګان یوازې نه پرېږدي. په بله ورځ باندې علي بازار ته روان و چې په لار کې یې د خپل کلي د یو نیکدله بابا رحمت سره ملاقات وشو. بابا رحمت چې د علي په مخ باندې خفګان ولیدو نو تپوس یې ترې وکړو چې بچې ته ولې دومره زیات خفه یې. علي ډېر په غلي اواز سره بابا رحمت ته وویل چې ما سره د اختر دپاره نوې کپړې او پیسې نشته دی. بچي هیڅ فکر مه کوه، راځه چې ما سره ځو. بابا رحمت د کلي ټول ماشومان راغونډ کړل او هغوی سره یو ښکلی خیال شریک کړو. بابا رحمت ماشومانو ته وویل چې ولې نه موږ د یو داسې ماشوم مدد وکړو چې هغه سره د اختر دپاره کپړې او پیزار او پیسې نشته دی. په دې خبره د کلي ماشومان ډېر زیات خوشحاله شو او د علي سره د مدد کولو فیصله یې وکړه. چا ورله د نوو کپړو او چا ورله د پیزارو او چا ورله د پیسو ورکولو وعده وکړله. په بله ورځ باندې د کلي ماشومانو مختلف قسمه تحفې راجمع کړې او بابا رحمت ته یې حواله کړلې. بابا رحمت علي راوغوښتو او د نوو کپړو، پیزارونو او مټایانو تحفې ورته حواله کړې. علي چې د کلي د ماشومانو دومره زیاته مینه او محبت ولیدو نو په سترګو کې یې اوښکې راغلې، ځکه چې هغه دومره زیاته مینه نه وه لیدلې. د اختر په سهار باندې علي نوې کپړې او پیزار واچول او د خپلې نیا سره د اختر د لمونځ دپاره جومات ته لاړو. د اختر د لمونځ نه پس ماشومانو یو بل له د اختر مبارکي ورکړله او په ړومبي ځل باندې علي دومره زیات خوشحاله ولیدو او په دې خبره باندې ټول پوه شو چې اصل خوشحالي د اختر په نوو کپړو او پیزارونو کې نه ده، بلکې یو بل سره د یو ځای اوسېدو او یو بل سره د مدد کولو کې اصل خوشحالي ده. ګرانو کتونکو زموږ چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ.